خیبر پختونخوا کې د ګلونو خار پیښور نه شمال طرف ته پرتا قبایلی ضلع موهمند د خپل تاریخ، ثقافت او معدنیاتو لپاره ډیره مشهوره ده او د موهمند قام د اوسېدو لوجې دې علاقې ته موهمند نوم ورکړی شوی دی. د ضلع موهمند رقبه تقریبا 2290 مربع کیلومتر پورې خوره ده. د دینه مشرق طرف ته ملکنډ او چارسده، جنوب طرف ته تاریخي ښار پیښور او شمال طرف ته باجوړ او مغربي سرحدونه افغانستان سره جنگیدلي دي. د دې آبادی تقریبا 15 لکه پورې ده. ضلع موهمند د انتظامی امور لپاره په اپر او په لوور موهمند تقسیم کړی شوی ده. دا ضلع په 7 تحصیلونو شتون لري. دا کومې صدر مقام چې غلنی دی. په قامي اسمبلی کې یو او په صوبایي اسمبلی کې 2 غړي د دې ضلع نه نمائندګي کوي. قبایلی ضلع موهمند د معدنیاتو پیداوار لپاره ډیره مشهوره ده. په کومه کې چې ماربل سرفهرست دي. د موهمندو سنگ مرمر نه صرف په پاکستان کې خوښیږي بلکې په ټوله نړۍ کې دا سنگ مرمر خلک خوښوي. دا سنگ مرمر سره سره انتهایی ګران کاڼي کرومایټ، نیفرایټ، ګرینایټ هم دې ضلع نه پیدا کیږي. د ضلع موهمند خلک زیاتره خپل رزق د کاڼو په مزدورۍ کې پیدا کوي. که څه هم ضلع موهمند په کلکو او اوچو غرونو مشتمله ده، خو ولې دلته شنه غرونه او چینې د خلکو نه پټې دي. د سیلګرۍ لپاره د ضلع موهمند مشهور ځایونو کې الیزی غر ډیر مشهور دی.